الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. مخکنی آیاتونو کې د منافقینو حالت ذکر شو. الله جل شانه د منافقینو په حق وی بل اولئک هم الظالمون. په دې آیاتونو کې د منافقینو ازداد ذکر کیږي چې هغه مؤمنان دي او د دې مؤمنانو په حق کې الله وی و اولئک هم المفلحون. او مشهوره قاعده چې الاشیاء تعرف بازدادها. د منافقین د پاره او د کافرانو د پاره مخکې ترهیب او يرولو، د مؤمنانو د پاره په دې آیاتونو کې الله بشارت ذکر کوي. انما بشکا کان د قول المؤمنین و انا د مؤمنانو اذا په وقت دعو الى الله چر طلب کړ شیغو الله او رسول الله تا ليحكم بينهم د دې لپاره چې حکم وکي الله رسول په ما بیندریو کې مؤمنان داوي اي يقولوا ويغو سمعنا اوردل من غواتوانا من اطاعت کړل او اولئک دغهم المفلحون. فلاح مندون کی بره د خلق مندون کی. ومن يطع الله هغه څوک چې اطاعت کوي خبره مني د الله او رسول او د رسول الله ويخشى الله او یریږي د الله نه او تقوا اختیار کوي هغه فاولئک د خلق هم دي الفائزون کامیابی دن کی. الله جل شانه په دې ځای کې فوز او کامیابی د مؤمنانو کاملین د پاره ذکر کړه. او مؤمنان کامل هغه اطاعت د الله کوي د رسول د الله نه ویری ويتقه او تقوا به حاصلې هغه. واقسموا منافقین قسمونه خړل بالله کمال فالله سره جهاد ایمان په کمال قسمون د سره لئن امرتم خامخ کچرتا تا امر وکدیو تا لا یخرجن خامخ اوذب اغو قلت ورته لا تقسموا تاسو قسمونه مخری طاعت معروف معلوم ده ان الله بشکر تعالی خبردار ده په اسمان تعملوا چې تاسو عمل کوي. لئن امرته کته امر وکدیو تا لا یخرجن خامخ دیو بوزي. منافقین و داول که ای نبی تمنگ تا امر و گجر کورون نوزا نمانگ بده کورون نوزا که تمنگ تا امر و گجر زنانه و نوزا نمانگ بده زنانه و روزی که تمنگ تا امر و گجر معلون افرید اوزی تی منگ بده آغا نوزا که تمنگ تا امر و گجر جهاد تا زمان سلاک شد منگ بده جهاد. اللہ پا دی باندیرات کئی طاعتون چې خبره ده طاعت د دیو معلوم ده دیو طاعت معلوم ده هغه معلوم سره چې دیو طاعت صرف د زبان د هدف پورې ده. لہذا د دیو طاعت د زبان د هدف عملی طاعت په دیو کې نشته. دا مطلب ده. قل تورته واتیو الله خبر منی د الله واتیو الرسول او خبر منی د رسول فان تولوا کچرت تاسو وګرځئ فإنما بشک علیه پر رسول باندې ما هغه حملا چې هغه باندې بار کړی شو وعلیکم په تاسو باندې ما هغه حملتم چې په تاسو باندې بار کړی شو وان تطیعوه کچرته تاسو اطاعت وکړئ د رسول تهتدوا تاسو بلار بمئ وما على الرسول الا البلاغ المبین. او نشته پر رسول باندې مگر رسول لی واضحه. اطیعوا الله خبر ده الله واتیو الرسول او د رسول په دې ځای کې ورسره اول الامر نه ذکر کړي او په اتیو الله او اتیو الرسول او اول الامر منکم ورسره بل ذکر راغلی. فان تولوا کتاسو وګرځیدای د اطاعت د الله او د رسولنا د دې په ان تولوا معلومه شو چې امر مطلق د قرائن د پاره د وجوب دی. ځکه اتیو الله او اتیو رسول باندې امر راغلی. اوس که یو سړی داسې و
چې د دغه امر اطاعت ونه کي او دغه امر ونګي نو الله وروسته دا خلک ایرول دی فإن تولوا فإنما عليه ما حمل نو په دې انما عليه ما حمل په دې باندې تهدید دی کافي خلکو ته او دا تهدید په څه باندې دی په دې باندې چې اطاعت د الله او اطاعت د رسول امر پرېږدي نو له دې نه ما او چې په کوم یو شي باندې تهدید راغی د هغه په خلاف کولو باندې تهدید راغی نو د هغه نه معلومه شوه چې هغه کار به واجب وي نو اطاعت د الله او اطاعت د رسول امر چې مطلق وي د قرائنو لپاره د وجوب دی وعد الله وعده کړ الله تعالی الذین دا خلکو سه آمنو چې ایمان راوړی هغو منکم ستاسو نه وعملوا الصالحات وعمل کړی هغو صالحه د دې سه الله وعده ردې کړله لیستخلفنهم خامخا خلافت به ورکړي الله تعالی هغو ته فی الارض پزمکې کما لکه څرنګه استخلف الذین خلیفګان کړي الله تعالی هغه کسان من قبلهم چې مخکې د دوی نه وو وليمكنن خامخا ځای به ورکړي الله تعالی لهم هغو ته دینهم د دین د هغو ته الذي هغه دین ارتضی لهم چې الله تعالی خوښ کړی و د هغو لپاره وليبدلنهم او خامخا بدل به کړي الله تعالی د هغو لپاره من بعد خوفهم وروسته د یرې د هغو نه امن یعبدوننی هغو به عبادت کوي زما شریک به نه جوړوي زما سره څه شي ومن کفر او چا چې کفر وکړو بعد ذلک وروسته د نه په اولئک دغه خلک هم دي از فاسقان دي وعد الله وعده کړل الله تعالی د مؤمنانو سره نبی علیه السلام په مکه کې 10 کالو وروسته د هغه نه چې هغه ته به وحی کېده لہذا صحابه کرام او نبی علیہ السلام با اللہ را طلب کا اخو سرن پا پٹا باندی او کلا نا کلا بچه دیو سے طاقت برابر شو پا جہر باندی بیم اللہ را طلب کا بیا اللہ جل شانہ رسول علیہ السلام تا امرو کو پا ہجرت باندی چه ہجرت وکا لہذا رسول علیہ السلام د مکه مکرمه نه مدینه ته راغی په مدینه منوره ته راغی د مکې نه په مدینه منوره کې د صحابه کرامو دا حالو چې دیو به همیشه لپاره یریدل منافقین سبا او بیګا به دیو په اسلحه کې ګرځېدل د ځان سبه اسلحه نو یو سړی ویل چې یا رسول الله په موږ باندې به یو داسې ورځ راشي چې موږ به په امن کې یو او په دغه امن د وجې نه موږ به په امن کې یو په دغه امن د وجې نه به موږ اسلحې به موږ ایښو او بغیر اسلحه باندې به موږ ګرځو آیا داسې وخت به په موږ باندې راشي نبی علیه السلام هغو ته ویل چې تاسو درنګ مه تېروئ مګر لږ وخت تاسو انتظار وکړئ حتی چې یو سړی به ستاسو نه په یو جماعت عظیم کې ډډه به یې والي او د هغه سره به نه اسلحه یې هېڅ څه به نه لہذا لږ وخت انتظار وکړئ الله دا آیات نازل نو په دې آیات کې الله د مؤمنانو سره وعده وکړه لیستخلفنهم چې خامخا الله به خلیفګان کې دیو لره په ځمکه د ځمکې خلافت به وله ورکړي لکه څنګه چې مخکیني خلکو له امتونو د ځمکې خلافت وکړه او خامخا ځای به ورکړي الله تعالی دیو لره د دین د دیو لره هغه دین چې الله د دیو دپاره غوره کړلی نو د هغه دین لبه الله تعالی د دیو دین له به ځای ورکړي او الله تعالی هغه دین له ځای ورکړه په مدینه منوره کې صحابه کرامو اسلام یو اسلامي ریاست جوړ او د دیو د دین دپاره الله یو ځای مدینه ورکړه او الله به بدل کې دیو سره یاره د دیو نه امن به وله بدل د خواب نه به وروسته په دیو باندې امن راشي لا تحسبن الله ته ګمان مه کوه
لا تحسبن الذین ته ګمان مه کوه په کسر باندې کفرو چې کفر یې کړی معجزین چې عاجز کوونکي دي هغو په عرض په ځمکه کې چې الله په ځمکه کې عاجز کړي دا ګمان پرې مه کوه ومأواهم ټکانه د هغو النار اور دی ولبئس او خامخا ناکاره المصیر ځای د ګرځېدلو دی جهنم. یا ایها الذین آمنوا ایمان والاو لیستاذنکم اجازت دی طلب کی استاسو نه الذین هغه خلق ملکت چې مالکان شوي خیلاسو نفساسو او والذین هغه چې نو رسېدلي او الحلم بلوغ ته استاسو نه اجازت دی طلب کی استاسو نه 3 مرات 3 اوقات من قبل صلاة الفجر مخکې د صلات منظر فجر نه وحین او په هغه وخت کې تزعون چې تاسو کېدی ثيابهم کپړې خپلې من الظهیرة د غرمې نه ومن بعد العشاء وروسته د عشا نه 3 اوقات 3 عورات لکم 3 پوشیده اوقات دی ستاسو لپاره لیس علیکم نشته په تاسو باندې ولا علیهم نه په هغو باندې جناح ګناه بعدهن وروسته د دغو نه والطوافون طواف کوونکي علیکم په تاسو باندې بعض ستاسو نه علی بعض په بعضو باندې دارنګې بیانوي الله تعالی تاسو ته آیاتونه والله الله تعالی علیم علیم دی حلیم صابر دی. دا بل آیت هم پسې وګورئ واذا بلغ الاطفال کله چې ورسیږي ماشومان منکم ستاسو نه الحلم بلوغ ته فلیستاذنون او د اجازه طلب کوي لکه اجازه به طلب کوه هغه کسانو من قبلهم چې مخکې د هغو نه وو دارنګې بیانوي الله تعالی تاسو ته آیاتونه خپل والله الله تعالی علیم علیم دی حکیم حکمت والا دی. یا ایها الذین آمنوا د عربو دا طریقه وه چې دیو به کله یو کلام شروع کو نو بیا به د هغه کلام نه کله یمینا یو طرف ته تله کله بل طرف ته تله د دې په مابین کې به د مختلفو خبرو کلام وضاحت وکړه تشریح او بیان به وکړه په آخر کې به بیرته هغه خپل کم کلام چې و هغه کلام ته به بیرته راوګرځي. نو دا آیاتونه په دغه طریقه باندې نازل شوي چې په دې صورت کې خو احکام بیانې د صورت نور دی او په دې صورت نور کې خو ډېر احکام د زنانو په منځ کې به دی کې په د مؤمنانو صفات مؤمنانو مثالونه ذکر شو د منافقینو مثالونه ذکر شو او د کافرو مثال الله تعالی ذکر کړ د هغې نه وروسته بیا د دې منافقینو دپاره الله تعالی عذابونه ذکر کړل بیا قدرت او وحدانیت د الله په مابین کې ذکر شو بیا د مؤمنانو سره الله وعده دا ذکر شوه اوس بیرته عود دی بیان د تتمې د احکامو سابقه هغه احکام سابقه چې احکام د زنانو د هغې ته بیرته عود دی. دې آیات ته لږ وګورئ آیات په دې کې نازل شوی دی چې اسماء بنت ابي مرصد رضی الله تعالی په هغې باندې د هغې غلام و غټ هغه پې نازل شو هغې دا په دغه وخت کې د غلام داخلېدل نه خوښول چې دا په ما باندې داخل شي لہذا هغې رسول علیه السلام ته شکایت وکړه خبره وکړه چې داسې غټ غلام و زما په ما داخل شو کور ته راغی دغه وخت کې ما د هغه داخله نه خوښوله الله جل شانه دا آیات نازل بعض علما ذکر کوي چې رسول علیه السلام په وخت د غرمې کې عمر رضی الله تعالی ته یو غلام لیږلی و د انصار او د هغه غلام نوم مدلج عمر رضی الله تعالی دو دې غلام په هغه باندې دروازه وواله
او په هغه باندې داخل شو. عمر رضی الله تعالی عنہ را پاسید کېناست او د هغې د بدن نه څه حصه څه ځای خالي شو. نو عمر او دې غلام خو ورته ولاړو د ولدو. نو عمر رضی الله تعالی عنہ وویل چې زه خوښوم چې الله تعالی منې کړي وې پلرونه زمونږه زامن زمونږه او دارنګې زنانه زمونږه د دخول نه په دې وخت کې د دیو داخلېدلو نه په موږ باندې دا حرامې کړي. الله د آیات نازل چې په دغه درې اوقاتو کې به تاسو چې په داخلېږئ نو لہذا ایجاد طلب. بعض علما ذکر کوي چې د رسول علیه الصلاة والسلام صحابه به دا خوښول چې په دې درې اوقاتو کې دیو په خپلو زنانو سره نزدېکت او تقرب وکړي. نو په دې درې اوقاتو کې به صحابه د خپلو زنانو سره نزدېکت کوي. الله جل شانه دا آیات نازل شو چې اے مومنانو اجازت دې طلب کوي ستاسو نه هغه چې دا غلامان دي یا ماشومان دي د دې درې اوقاتو کې دی هغو ستاسو نه اجازت طلب کوي په تاسو باندې آزاد نه درځي. بعض علما ذکر کوي چې دا اجازت واجب نه دی مندوب دی مستحب دی. وجه دا هغه دا ده چې په دغه دور کې دا و چې خلکو به دروازې جوړې کړې وي نو په هغو باندې به پردې نه وي. کوټې به چې وې په هغو څه پردې ورونه به نه وو. نو چې دننه به څوک را ننوت لهذا ټولو کوټو کې به خلک ښکاره کېده. نو چې به ټولو کوټو کې به خلک ښکاره کېده نو د دې وجې نه علما ذکر کوي چې یاره الله جل شانه دا آیات نازل چې په دغه وخت کې دا اجازت داسې حیثیت لرو چې دننه راله کوټه کې څوک پروت وي کمره کې پروت وي پردې نه وي ورونه نه وي کړکۍ دا به نه وي نو دننه به ښکاره کېده. نو په دغه وخت کې ځکه دا اجازت واجب و. وروسته بیا دا اجازت مندوب شو ځکه چې اوس کور کې کوټې جوړې شوې کمرې جوړې شوې ورونه په کور کې لګېدلي نو که یو سړی فرض که باردارانه راومځي نو لہذا د دننه کوټې کمرې پته هغه ته نه لګي. دا آیات په دې کې نازل شوی. غلامان او هغه چې نه یې رسېدلي هغو الحلومه بلوغ ته ستاسو نه نه یې رسېدلي نو په درېو اوقاتو کې به هغو ستاسو نه اجازت طلب کړي. اگر که غلامان دي او که اگر که هغه ماشومان چې بلوغ په دې درې اوقاتو کې به هغو ستاسو نه اوقات او د هغې وجه باندې موږ بحث وکړو چې بلوغ ته نه یې رسېدلي. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ذکر کوي چې دا په نبی علیه السلام باندې په ورځ د احد پیش د ده لپاره 14 کاله نو اجازت یې وله ورنه کړه. بیا پې په غزوه خندق کې پیش شو او د ده لپاره 15 کالو اجازت یې ورکړه. نو شوافی دا ذکر کوي چې 15 کاله وشي بس دا بلوغ ته ورسي. منګ وایو چې په دغه حدیث کې کلام دی ځکه چې احد په 3 کال شوی خندق په 5 کال شوی. نو چې د احد نه وروسته احد په وخت کې د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ عمر 14 کال نو په خندق کې د عمر 15 کال څنګه راغی ځکه چې په خندق خو په 15 کال باندې شوی نو د دې عمر 14 او 15 14 کال ته ورسېد ځکه چې غزوه خندق د احد نه تقریبا 3 کاله
وروسته شوې ده. نو د دې وجې نه احناف د دغه حدیث نه استدلال کوي چې یو سړی د هغه 18 کالو ته ورسېد نو لہذا هغه حلم بلوغ ته رسېدل دی. دا په هغه صورت کې چېرې په ده باندې انبات دی را ظاهر شوی، دا چېرې د ده احتلام او په ده باندې نه راځي نو په هغه وخت کې دغه د حالت دی. که فرض که احتلام پرې راته نو بیا خو بلوغ ته رسېدلی. طواف کوونکي ثلاثو دا درې اوقات عورات لکم، یعنی دا درې پوشیده اوقات ستاسو، په دې دا درې ستاسو د پوشیده اوقات او په دې اوقاتو کې به په عربو کې ستر او تستر عادتنو. نو ځکه الله وایي چې په دې درې اوقاتو کې ستاسو کمرې ته نه ماشومان درځي نه به غلامان درځي. دا مطلب طوافون علیکم بعضکم علی بعض. طوافون طواف کوونکي دي په تاسو باندې، بعض ستاسو نه بعض ستاسو بیا په بعضو باندې ورځي چې دغه درې اوقات نه لهذا بعض یې په بعضو باندې غلامان هم دې راځي او ماشومان دې راځي. واذا بلغ الاطفال منکم، کله چې ورسېد اطفال ستاسو نه الحلم بلوغ ته ماشومانو او دا ماشومان راولګېد بلوغ ته ورسېدل، څه چې چل وکړي فلیستاذنوا هغو د اجازت طلب کې لکه څرنګې اجازت طلب کړی و هغه کسانو ذکروا من قبلهم چې هغو ذکر شوي مخکې چې کوم کسانو هغو ذکر شوي نو هغه شان دی اجازت طلب کی او هغه دا دی چې الله ذکر کړي لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. دا حکم مخکې راغلی چې واړه کله بلوغ ته ورسېده نو هغه به بیا اجازت طلب کوي لکه څنګه چې اجازت طلب کوه هغه کسان چې مخکې له دې نه و چې هغو مخکې ذکر شوي دي د هغو مخکې ذکر راغلی دی چې لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. والقواعد ناستې من النساء د زنانو نه التي هغه زنانه لا یرجون نکاحا چې امید نه لري هغو د نکاح فلیس علیهن نشته په هغو باندې جناح ګناه ان یضعن چې کیږدي هغه زنانه ثیابهن کپړې خپلې غیر متبرجات بزینة په غیر د ظاهر دونکي نه بزینة په زینت سره چې په زینت سره هغه ظاهر نشي. وأن يستعففن وعفت طلب والله خير لهن غرد لغر برا والله تعالى سميع اوریدونکی دی علیم دی. د زنانو احکام ذکر کی او د زنانو په احکام کې مخکې تاسو ویلو چې وليضربن بخمورهن على جيوبهن چې زنانه دراواړي لپټې خپلې علی جیوبهن په ګریوانونو دا زنانه دی په ګریوانونو باندې خپلې لپټې راوړي. دا ذکر اوس په دغه آیات نه دلته اوس استثناء راځي چې زنانه یو شابي دي نو د هغو دپاره هغه حکم هغه زنانه چې هغه بوډۍ نکاح امید نه لري نو په هغو باندې دا ګناه نشته چې هغه کپړې خپلې کړي. کپړې ایښودل مطلب دا دی چې زاید کپړې کړي او نه یې ظاهرېدونکي په زینت سره هغه نه ظاهرېږي نو د هغو لپاره د دې جواز شته. او البته چې دغه زنانه عفت طلب کړي پاک دامني طلب کړي نو د دوی لپاره غوره ده. د دوی لپاره دا غوره دوی پاک دامني طلب کړي که په دغه وخت کې هم دیو پاک دامني طلب کی نو د دیو دپاره غوره. دا مطلب لیس علی الاعمى حرج نشته پړون باندې حرج ولا علی الاعرج نه په ګوډ باندې حرج ولا علی المریض نه په مریض باندې حرج ولا علی انفسکم او نه په نفسونو ستاسو باندې حرج. آیات ته وګورئ ان تاکلوا چې تاسو خورئ د کورونو خپلنا یا د کورونو د پلرونو خپلنا یا د کورونو د میندو خپلنا یا د کورونو د اخوانکم درونو خپلنا یا د کورونو د اخواتکم د خویندو خپلنا یا د کورونو اعمامکم د ترونو خپلنا یا د کورونو عماتکم د ترویانو خپلنا یا د کورونو د ماماګانو خپلنا یا د کورونو خالاتکم د مور د خویند
د مور د خویندو د کورونو نه ترور چې د مور خوري او یا هغه ملکتم چې مالکان شوي تاسو مفاتیح او د کنجیانو د هغه کور نه وخورئ یا د او صدیقکم یا د ملګري خپل نه وخورئ نشته به تاسو باندې ګناه ان تاکلوا چې تاسو خورئ جمیعا ټول او اشتاتا یا متفرق فاذا دخلتم کله چې تاسو داخلېږئ بیوتن کورونو ته فسلموا نو سلام کوئ علی انفسکم په نفسونو خپلو باندې تحیة من عند الله تحیه ده سلام ده د طرفه د الله نه مبارکتا مبارک طیبتا پاک دارنګې بیانوي الله تعالی تاسو ته آیاتونه لعلکم شاید تاسو تعقلون تاسو عقل ولرئ لیس علی الاعمى حرج دا آیات ولا علی المریض حرج د دې لپاره د دغه ځای پورې ځان له حکم دی او بیا ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوت او بیوت ابا یا بیوت امهات د دې نه اخوا بیا ځان له حکم دی په دې آیات کې اوس تاسو وګورئ مخکې خو سورت نور د غزوات هم نازل شوي جهادونه به کېده رسول علیه الصلاة والسلام با په جهاد ته نو بعضې خلک به ړانده وو بعضې به ګوډ وو بعضې بیماران وو هغه به جهاد ته نشي تللی لہذا الله دا آیات نازل کړه چې نشته په تاسو باندې حرج تنګي نه په بیمار نه په مریض په دې کسانو باندې دا حرج نشته چې دوی جهاد ته نه ځي یا د مؤمنانو یو اجتماعي عمل هغه کې نه شریکېږي نو لهذا په دې کسانو باندې حرج او تکلیف نشته دا آیات په دې کې نازل شوی اوس اخوا وګورئ ولا علی انفسکم نه په نفسونو ستاسو باندې حرج شته ستاسو په نفسونو چې تر خپل کور نه یا د پلور د کور د پلار یا دا کم چې ذکر شو د کورونو نه خوراک کې نو پتا حرج نشته دا مطلب تروریانی دي ماماګان دي یا یو څوک دی او ما ملکتم چې تاسو مالکان شوي د کنجیانو د کور د کور کنجي ته درکړل یا مرګره ستاره د هغه کور ته ورځي او د هغې نه خوراک راخلي او خورې نو په تاسو باندې ګناه نشته د دې وروستني آیات مطلب دا دی نو بعض علما بیا ذکر کوي چې ولا علی ان تاکلوا من دغه د آخره پورې منسوخ شوي ځکه چې ته څنګه پردي کور ته ورځې چې ته پردي کور ته ورشې او د پردي کور نه خوراک راخلې وخورې د کور د پلار نه د کور د مور نه د کور د ورونو نه ورځې او خوراک راخلې وخورې په خپله ورځې او خوراک راخلې خورې نو دا خو جایز نه دی نو د دې وجې نه علما ذکر کوي چې دغه اخوا منسوخ شوی دی چې د پردي کور ته د دغه کسانو کورونو ته ورځې او خوراک ته راخلې هغو درته نه ویلي ځکه چې نشته به تاسو خورئ د کورونو د هغو له کورونو پلار نه ورځئ هلته خوراک راخلې وخورئ یا د میندو یا د ورونو د دې کورونو ته دې خلکو کورونو ته ورځئ او خوراک ته راخلې وخورئ نو لهذا دا آیات دا کار به نه کوي د مالک نه د اجازت نه بغیر خوراک کول دا ستا لپاره جایز نه دی چې ته ورځې نو دا منسوخ شو او ناسخ د دې لپاره دا دی لا یحتلبن احد نه برالوشي یو تن ماشیة احد څاروی د یو تن الا باذنه مگر په اذن دغه سره څاروی څه شی په څاروي کې غلامزو کې شوده جمع کړي نو هغه به د مالک په اجازت باندې بغیر نه استعمالوي نو دارنګه چې د خلکو کورونو دلته ننوځي مالکان یې نور دی او ته د به خپله خوراک راخلې او ته یې خورې نو لهذا دا ستا لپاره حلال نه دي نو دا منسوخ شو بعضې علما ذکر کوي چې دا آیات چې ولا علی انفسکم دا ناسخ
ناسخ د پاره د دې آیات دی چې الله تعالی ویلي لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل چې تاسو مخورئ مالونه خپل په مابین خپل کې په باطل سره چې تاسو په خپل منځ کې مالونه په باطل سره مخورئ. اوس د دغه صورت نه دا صورت مستثنا دی که چېرې دیو کورونو ته یو څوک ورشي مال ترې راواخلي د خوراک شی ترې راواخلي او هغه وخوري او د دیو نه تپوس هم ونه کړي نو دا جایز دی. دا په دې آیات کې دویم قول. بعض علما ذکر کوي چې د ټول آیات مطلب اوس دا دی چې رسول علیه السلام به چې کله جهاد ته ته نو صحابه کرام به د رسول علیه السلام نه پاتې کېده، لہذا هغو به د رسول علیه السلام سره جهاد ته تله. دا معذورین کسان او څه کسان به داسې وو چې معذوره به هغه به پاتې شو. هغه مجاهدین به چې کله تله نو دیو ته به ویلي وو که تاسو زموږ کورونو ته ورشئ او د دغونه څه خورئ نو لہذا تاسو دا خورئ په تاسو باندې حرج نشته. دغه خلکو به دا ویل چېرې دیو خو موږ ته د مجاهدینو چې کوم تلي موږ ته اجازت راکړی دی خو دا اجازت یې موږ ته د طیبې نفس نه نه دی راکړی. نو دیو به د هغې دا حرج ګاڼه. الله دا آیات نازل کړ چې په دې اعما عرج په مریض باندې حرج نشته نه په تاسو چې د دې خلکو کورونو ته ورشئ او د دې خلکو مالکان هغه جهاد ته تللي دي او تاسو دیو ته ورشئ چې شی ترې راواخلئ او خورئ نو په تاسو حرج نشته. دا نشته په تاسو باندې ګناه او یا تاسو مالک شوي د کنجیان دا یو سړی جهاد ته لاړ تا چابي درکړله چې زما د کور ته مالک شو نو هغه ته ورشئ دا کې خوراک چې شی راواخلئ ملګري کور دی د هغې نه وخوري لہذا په دې کې په تا باندې ګناه نشته. بعض علما د دې آیات دا مطلب کوي. بعض علما ذکر کوي چې په یو سړی هغه به د یو چا میلمه شو نو هغه به چې په خپل کور کې وکتل څه به نه و هغه میلمه به یې روان که او هغه به د دې خلکو د دا کورونه چې کم دي د دیو کورونو ته بیان شوي دي د دیو کورونو ته به بوتو د هغه نه به یې پرې خوراک وکړو. لہذا دته به بیا حرج ښکاره کړي چې دا خو حرج دی. الله تعالی دا آیات نازل کړ چې په دغه کې څه حرج نشته. که دا کار تاسو وکړئ په دې کې حرج نشته. خدا په هغه وخت کې د مالک د طرف نه اذن وي صریحا یا اذن دلالتن وي چې زما په کور کې چې څه دي هغه خوره. او په عربو کې دا طریقه وه چې څوک به داسې د چا کور ته راغی او چې شی به یې ته راغېسته داسې رشته دار نو د هغو دپاره به د دغه خوراک جایز و هغو به هلته اذن و دلالتن اذن موجود و په هغه باندې به هغه نه خفه کېده. بعض علما ذکر کوي چې یو سړی به د پلار کور ته ورغی مثلا پلار به نه د رور کور ته به ورغی د ترور کور ته هغه مالکان به نه زنانه به وله د خوراک چې شی راوړه ښځه خو مالکه نه ده مالکه د کور د اشیاو خو خاوند دی سړی دی هغه به نه نو دیو به د هغو نه حرج کوه چېرې دا موږ څنګه وخورو. نو د دې حرج د وجې نه چې دیو به حرج ګاڼه الله دا آیات چې تاسو له ورشئ او تاسو له زنانم د خوراک چې شی راوالي نو په هغې کې اذن دلالتن موجود دی لہذا هغه که تاسو خورئ نو په دې کې څه حرج نشته. آیات په دې کې نازل شو. علامه قرطبي د دې یو ترجمه کړله اوس تاسو ورته ګورئ. لیس علی الاعمى نشته په ړوند باندې حرج نه به ولا علی الارج نه په ګوډ باندې حرج او نه په مریض باندې حرج ولا علی انفسکم او نه په نفسونو ستاسو باندې حرج شته. پس څه کې حرج نشته. حرج په دې کې نشته چې دغه معذورین خلک معکم ستاسو سره وهم معکم دا معذورین خلک ستاسو سره یو ځای ناست دي
او تاسو خوراک کوئ د کورونو خپلو نه چې دا معذوره خلک ستاسو سره یو ځای ناست دي او د دې کورونو نه دا ذکر کړي د دې لپاره چې په عادت کې به دوی خوراک د دغو کورونو نه کوو او د دې کورونو دا کوم کورونه چې ذکر شو چې خپل کور دی او دا د دې کورونو تاسو له خوراک درکړو دا معذوره در سره ناست دي نو په دې معذوره کې د دوی سره یو ځای په خوراک کې حرج نشته دا د آیات مطلب چې د دې سره یو ځای په خوراک کې چې ورسره یو ځای په خوراک کې ناست دی حرج ورسره نشته عربو به دا حرج ګاڼه چې ړوند دی زما سره یو ځای ناست دي هغه خوراک لہذا هغه خوراک نینی زه به د هغه نه خوراک زیات وکم عرج دی هغه خپه غځولی هغه یو بې سلیقه ناست دي نو لہذا دا به د هغه څخه به دا خوراک دغه د حرجي یا دغه شانته بیمار دی اوس د بیمار سره د هغه څه خوراک کې هغه به خوراک لږ کوي ته به زیات کې نو دا به صحابه کرامو حرج ګاڼو الله دا آیات نازل کړ چې د هغو سره تاسو یو ځای خوراک کوئ نو په دې کې حرج نشته او عموما به خوراک چې هغو کول خو د خپل کور نه د دې کسانو کورونه نه به کول ځکه دا ذکر کړلي ورنه که د اجنبي په کور سره ام ته د هغه سره خوراک کوي یو ځای لوښي کې ورسره ناست نو په دې کې حرج نشته دا مطلب لیس علیکم نشته به تاسو باندې ګناه ان تاکلوا چې تاسو خورئ جمیعا ټول او اشتاتا یا متفرق دا ګناه هم نشته چې ټول یو ځای خورئ یا اشتاتا یا متفرق دا آیات نازل شوی دی په بنو لیث بن عامر هغو به حرج ګاڼو چې وخوري طعام خپل تنها بني لیث بن عامر یوه قبیله وه هغو به تنها خوراک نه کوو او تله به سړی به کو چې میلمه به نه و دیو به خوراک نه کوو نو د میلمه نه بغیر به خوراک نه کوو نار به داسې ګرځېده الله دا آیات نازل کړ چې په تاسو ګناه نشته ان تاکو چې تاسو خورئ جمین ټول میلمه یو د میلمه سره یو ځای خورئ یا تاسو خورئ اشتاته متفرق میلمه نشته ځان له ځان له خورئ هم په تاسو باندې ګناه نشته خو د دې آیات دا مطلب نه دی چې اوس واړه لوښي راوړو په هغه کې د خپل مخې ته سالن راړتی و بلې په بل لوښي راړتی لہذا په دې کې حرج پکې دی اگر که جواز علما ویلی دی خو اسراف خو دی په حدیث کې راځي رسول علیه صلات وسلام فرمایي شر الناس من اکل وحده وضرب عبده ومن عرفده بدترین د خلکو هغه نه دی چې هغه خوراک کوي بازي وضرب عبده ولا خپل وهي خپل عطفا د خلکو نمونه کوي نو دا بدترین خلک نو لہذا دغو ته بدترین خلک ویلی شي نو لہذا ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا مطلب دا دی چې میلمه ګورې که میلمه نه نو ته خوراک نه کوي د عربو بعضې خبرې نو دا طریقه الله تعالی نه بلکې تنهایی هم خوړی شي چې میلمه نه وي او که میلمه و هم خوراک کوه د هغه سره یو ځای خو که هغه نه و نو جدا یې خوره فاذا دخلتم کله چې داخلېږئ تاسو بیوتن کورونو ته نو سلام کوئ په نفسونو خپلو باندې کور ته داخلېږي کم کور ته داخلېږي خپل کور ته داخلېږي کور کې ښځي نو ته سلام کوه په نفس دا ښځې ستا د نفس نه دي د جنس نه دي لہذا کور ته ورتلې په زنانو باندې سلام کوه دا مطلب یا مراد د بیوت نه مساجد دي چې کله تاسو داخلېږئ جوماتونو ته نو سلام کوئ تاسو په نفسونو خپلو باندې په کور کې چې کوم څوک دي په هغو باندې سلام په جومات کې چې کوم دي هغه ستا نفس دی په هغو سلام کوه بعضې علما د دې یوه بله ترجمه کوي کور ته ورغلې جومات ته ورغلې څوک پکې نشته نو پس په چا سلام کوي فسلمو تاسو سلام کوئ په نفسونو خپلو باندې په نفس باندې سلام دار کور او جومات کې څوک نشته ته ورغلې نو داسې وایي چې السلام علینا وعلی عباده الصالحین سلام دی په موږ باندې په خپل ځان باندې بیا سلام نو سلام بیا په خپل ځان باندې په خپل ځان باندې ویل شو
انما المؤمنون بشک مؤمنان الذين خلق دے آمنو چې ایمان راوړو بالله په الله او رسول او پر رسول الله په دې باندې ایمان راوړو چې دغه ایمان راوړی دی لہذا دغه مؤمنان دي. اوس مؤمنان ته ګورئ اذا كانوا کله چې دا مؤمنان د نبی سره علی امر په هغه امر باندې جامع چې جمع کېدونکی دی د نبی سره په یو جمع کوونکي کار باندې دی. لم يذهبوا نبذ هغو حتی تر دې حد پورې نځي هغو حتی تر دې حد پورې یستاذنو چې اجازت طلب کړي هغو د نبي نه. ان الذين بشکه خلق یستاذنونک چې هغو اجازت طلب کوي ستانه اولئک دغه الذين خلق دی یؤمنون بالله چې ایمان راوړي هغو په الله ورسول او په رسول الله. فاذا استاذنوا کله چې اجازت طلب کو هغو ستانه لباس شانم د پاره د باز حالت د باز کارونو د هغو پازن ته اجازت ورکاله منغه چاته شی ته چې خوغه وستا د دیونه واستغفر لهم الله او بخنه طلب کته د هغو د فرض الله نه. ان الله بشک الله تعالی غفور نبکون کې دی رحیم مهربان دی. په دې آیاتونو کې وګورئ الله په دې آیاتونو کې د مؤمنانو صفات ذکر کوي او الله د منافقینو صفات هم ذکر کوي. د منافقانو صفات را روان دي قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. نو په دغه کې د منافقینو صفات نو د مؤمنانو صفات او د منافقینو صفات په دې کې تقابل او مقابله ده چې د مؤمنانو صفات دا دي د منافقینو صفات دا دي. نو لہذا یو خو په دې سره امتیاز د مؤمن او د منافق راغی یو. دویم په دې سره امتیاز دویم په دې سره مؤمن واضح شو چې دا صفات کې ترغیب ده چې مؤمن دا صفات غوره کړي. و اذا كانوا چې کله و د نبي سره په علی امر په امر جامع هغه امر چې جامع خلق را جمع کوونکي جمع ته ضرورت دي لکه هغه جهاد دی منځ دی خطبه ده کنستل د خندق دی داسې یو امر چې په هغه کې خلق د جامع نو دا مؤمنان نه ځي حتی چې اجازت طلب کړي هغو د نبي نه اجازت طلب کړي هلته شي. او الله بیا دې ته وایي چې پازن ته اجازت ورکړه هغه چاته چې ستا خوښوي او بخښنه طلب کوله دیو دپاره ځکه چې ستا له مجلس نه پاڅېده اگر که په عذر پاڅېدلی دی خو بیا هم د نبي له مجلس نه پاڅېدل دا خو وړه خبره نه وه نو ځکه وایي چې الله وایي بخښنه د هغو لپاره طلب کړه. لا تجعلوا تاسو مگر زوی دعاء الرسول را طلب کول د رسول بینکم په ما بین خپل کې که دعاء بعضکم پشان در را طلب کولو د بعض ستاسو نه بعضو لا. لا تجعلوا تاسو مگر زوی دعاء الرسول را طلب کول د رسول په ما بین ستاسو کې. آیات مطلب ته وګورئ په مخکینی آیاتونو کې ذکر شو چې کله یو امر جامع نو د رسول نه د اجازت نه بغیر به نه ځي. اوس الله جل شانه په دې ښکته آیاتونو کې ذکر کوي که ته رسول ته تکلیف ورسوي رسول ستا نه خفه شي او دا رسول تاسو ته بددعایي وکړي نو تاسو د بددعایي د رسول په مابین خپل کې په شان د بددعایي د بعضو ته داسې مه ګرځوئ. تاسو دا داسې مه ګرځوئ چې د رسول بددعایي او ستاسو بددعایي د رسول او ستاسو په خپل منځ کې بددعایي دا برابره ده دا برابر نه ده چې رسول ورته بددعایي وکړه لهذا دا ستاسو د تباهۍ ذریعه ګرځي. نو د دې وجې نه چې د مجلس د رسول نه پاڅېدی آداب داري چې د هغه نه تپوس وکړي دا د دې یو معنا.
بعض علما ذکر کوي لا تجعلوا تاسو مگر په دې آیات کې عزت د شان د نبی دی او هغه عزت د شان د نبی په دې طریقه باندې دی چې تاسو په خپل منځ کې چې یو بل را طلب کوئ یا زید یا عمر یا بکر نو دارنګ رسول مرا طلب کوئ چې هغه ته یا محمد صلی الله علیه وسلم بلکې هغه ته د عزت القاب وایا یا رسول الله یا نبی الله داسې الفاظ هغه ته وایا نو لهذا چې په خپل منځ کې یو بل را طلب کوئ داسې رسول علیه السلام مرا طلب کوئ د هغه احترام او عزت کوئ نو په دې کې عظمت او لویوالی د شان د نبی را دا د دې آیاتونو مطلب علامه روح المعانی ربط په سیده ساده طریقه سره ذکر کړل چې مخکې آیات نه واضحه شوه چې د نبی د مجلس نه بغیر اجازت تلل دا خو د مؤمن دپاره حرام دي اوس دلته یو بل حرام ذکر کوي چې ته رسول داسې را طلب کوې لکه په خپل منځ کې چې یو بل را طلب کوئ دا بل حرام دی دا کار مه کوئ قد يعلم الله په تحقیق سره معلوم کړل الله تعالی الذین خلق یتسللون چې خویږي هغو ستاسو نه لوازا په اړخ کې اړ کې خویږي فلیحذر الذین ودیریږي خلق یخالفون چې یریږي عن امره د امر د الله نه لہذا ودیریږي خلق یخالفون چې مخالفت کوي د امر د الله د څه ویریږي ان تصيبهم وبرسیږي هغو ته فتنه یا به ورسیږي هغو ته عذاب علی عذاب علیم درناک الا خبردار ان لله بشک الله در هغه سری چې باسمانونو کې دي والارض او هغه سری چې باندې کې دي قد يعلم پیژني الله تعالی ما هغه حالت انتم علیه چې تاسو وایي په دې باندې و یوم باندې یرجعون چې راو بګرځول شي دا خلق الله دا په یو نبئهم نو خبر به ورکړي الله تعالی هغو ته په هغه څه باندې عملو چې عمل کړی هغو والله الله تعالی بكل شیء په هر شي باندې علیم دی بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله سورة فرقان تراورسي او مکی سورت تے مکی سورتونو مضامین مخی تیر شوی بعض علماء ذکر کوي چې په دې آیات کې درې آیاتونه په دې کې مدني دي الذين لا يدعون مع الله إلها آخر دغه آیاتونه درې مدني دي بعض علماء ذکر کوي چې د نشور پورې دا آیاتونه مدنی دي نور مکی دي دا اول نه د نشور د سورت فرقان او د سورت نور په مابین کې مناسبت واضح ده سورت نور خاتمه په دې باندې وشوه چې د نبی علیه السلام اتباع متابعت واجب دی د مؤمنانو په دغه صورت کې مدح وشوه په دې اتباع باندې منافقین ویرولی شو چې تاسو د نبی اتباع نه کوئ نو وبرسیږي دیو ته فتنة او یصیبهم عذاب علیم دا بیان شو اوس په دې صورت کې د الله جل شانو په دې صورت کې د الله جل شانو عظمت او بڑائی ذکر کی چې الله جل شانو په خپل ذات په صفات او افعالو کې عالی شان دی د در لپاره عظمت او بڑائی ده
دا مطلب نو لہذا الله جل شانه دا مخکې ذکر شو چې کافرانو لره به او یصیبهم عذاب علیم په دغه عذاب علیم باندې قادر دی چې الله یې ورکړي ځکه چې د الله صفات عظیمه والا ذات دی یو شو دارنګه په دوانو صورتونو کې تاکید د مدح د نبی دی مخکینی صورت کې مدح د نبی وا په دې کې مدح د نبی دا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده په دا مدح د نبی دا په مخکینی صورت کې هغه چې رسېدلو د کافرانو د رسېدلو د خپل اهل عیال مخکینی صورت کې دا چې نبی ته تکلیف رسېدلی خو دا تکلیف نبی ته رسېدلی په اهل د نبی کې چې دیو اپک او په حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها باندې الزام ولګاو نو په حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها باندې چې دیو الزام ولګاو نو دا دیو دا کې نبی ته تکلیف ورسېد په اهل دغه کې په دې صورت کې هغه څه ذکر کوي چې انبیاو ته بذاتي تکلیفونه د خپل قومونو نه رسېدل دي رسول علیه السلام ته د خپل قوم نه تکلیف رسېدل دي کله به ورته ساحر وي کله به ورته ویل د رسالت نه انکار کاو کله به ویل ما لهذا الرسول یاکل الطعام ويمشي بالاسواق نو دا به رسول علیه السلام دا به رسول علیه السلام ته د قومونو د رسول ذات ته تکلیف رسید په مخکینی صورت کې ذکر د یوم القیامت په یو نبئهم چې الله به خبر ورکړي د خلک حاج دی عمل کړلی دا خبر به په د قیامت ورکړي و د قیامت د راوستو لپاره قدرت ته ضرورت دی په دې صورت کې د الله تعالی قدرت ذکر شوی تبارک الذی بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه صورت سره صورت خلاصه ته خلاصه د صورت دعوه د صورت رد په شرک سره د تخویفاتونه او صدق د رسول الله صدق د قرآن اثبات د قیامت دا د دې صورت دعوی دي خلاصه د صورت سره اثبات د توحید دی چې په دې کې اثبات د توحید کی زم د شرک دی د شرک قباحت ذکر شوی د اثبات د رسالت د پاره دلایل راوړل شوي دي د مشرکانو هغه شبهات چې هغه متعلق وي د رسالت سره د هغو جوابونه دي بیان د معاد د قیامت په دې صورت کې ذکر شوی د مطیعین لپاره چې اطاعت کوي د هغو لپاره بشارت دی د منکرینو لپاره تخویف او یرول دي او د دې بشارت او د دې تخویف د لپاره بعضې واقعات ذکر شوي دي په دې صورت کې بیان د صفاتو بیان د عباد الرحمن هم راغلی او د هغو صفات هم بیان شوي دا د دې صورت خلاصه ده تبارک الذی مبارک دی هغه ذات نزل الفرقان چې نازل کړی هغه فرقان علی عبده په بنده خپل باندې لیکون د دې لپاره چې شي للعالمین د پر د مخلوق د زمانې نذیرا ایرونکې چې دا رسول علیه السلام د مخلوق د زمانې لپاره ایرونکې شي نزل نازل کړی لیکون په دې ځای کې پیل د الله تعالی معلل شو په علت نازل کړی د الله فرقان ولې نازل کړی لیکون نو د فعل د الله تعالی د فاره علت راغی علما د افعال د الله تعالی معلول به علت نه وي علامه روح المعانی ذکر کوي چې د افعالو د الله لپاره علت دا په لس زره نصوصو کې راغلي دي په کم یو کې موږ تعویل کوو لہذا افعال د الله تعالی هغو لپاره د علت بیان شو دغه علت نه دی حکمت دی لہذا
لیکونه دا د نزل دپاره چې پیل د الله دی تنظیف د هغه دپاره حکمت بیان شوی که حکمت دی ثمره ده چې دا الله دا فرقان په بنده خپل باندې ولې نازل کړلی ثمره څه ده لیکونه للعالمین عالمین یې ویل ډېر علما ذکر کوي بعضې علما چې په عالمین کې خو ثقلین داخل دي انسان او پیریان دیو له خو نبی علیه السلام یې دی خو ډېر علما بعضې علما ذکر کوي چې په دې عالمین کې ملایک هم داخل دي نو دا زمونږ رسول علیه السلام څنګه چې انسانانو پیریانو ته نبی دی رسول دی ایرونکی دارنګې فرشتو ته نو رسول علیه السلام عالمین کې فرشتې هم داخلې دي هغو ته هم دا رسول دی دا مطلب دی اوس اشکال واردېږي چې رسول خو فرشتې خو هغه معصومې دي نو هغو ته دا څنګه رسول دی علما د هغې نه جواب کوي چې دا هغو ته داسې رسول دی چې په دې باندې عظمت لویوالی د شان د رسول واضح شوی چې د دې رسول هغه مقام دی چې معصوم ته هم دا رسول دی د دې لپاره هغو ته رسول او د دې وجې نه چې کله اسمان ته رسول علیه السلام په معراج کې وخوته نو د سدرة المنتهی باندې د دنیا فرشتې را جمع شوې د رسول علیه السلام د لیدلو دپاره نو رسول علیه السلام فرشتو ته هم رسول الله بعضې علما دا ویلي الذي هغه الله چې خاص د هغه لپاره بادشاهي د اسمانونو ده او د ځمکې ده ولم یتخذ ولدا او نه دی نیولی الله او نه نیولی الله تعالی ولد او نه د هغه لپاره شریک په الملک او بادشاهي کې وخلقه پیدا کړی دی تعالی کل شی هر شی په قدره په اندازه کړلی الله تعالی دغه شي سره تقدیره په اندازه سره هر یو شی الله په یو خاص اندازه سره پیدا کړلی که دا خاص اندازه نه وی لہذا دا اوبه وی باران دا که الله را خپل خاص اندازې نه دی به تباهي کړي واتخذوا دې خلکو نیولي من دوني ما سوا د الله نه الهة خدایان لا یخلقون شیئا نه پیدا کوي هغو چې شی وهم هغو یخلقون پیدا شي هغو دا خلک چې شی نه پیدا کوي بلکې دوی پیدا شوي نو خدایان څنګه شو دا د خلکو چې شی پیدا کولی نه شي بلکې دوی پیدا شوي ولا یملکون مالکان نه دي هغو لانفسهم د نفسونو خپل لپاره ضررا د ضرر ولا نفعا نفع ولا یملکون مالکان نه دي هغو موتا د موت ولا حیاتا نه د ژوند ولا نشورا نه د بیا د راپاڅولو نو داسې شی اله کیدی شي لهذا دغه اله نه دی وقال الذين ویلو هغه خلکو کفرو چې کفر کړو ان هذا نه دی دا الا افک مگر دا قرآن دروغ دی ابتراو چې نبي علیه السلام جوړ کړی دی لره د خپل طرف واعانه علیه او امداد کړی دی په دې جوړول د قرآن او امداد کړی دی الله واعانه او امداد کړی دی د دې نبی په دې جوړولو د قرآن کې چا امداد کړلی قوم آخرون قوم نورو چې هغو یهود دي نو دیو به دا ویل چې دی نبی قرآن جوړ کړلی او یهودو په دې کې امداد کړلی فقط الله پرات کوي فقط جاءو په تاخیر سره راغلي وو هغو ظلمن به ظلم سره وزورا او په دروغو سره لپه د جاءو ویل مجیعت راتلل دیو راغلي نو د جاءو د لپه معلومه شوه چې دا خبره دیو ابترا کوي دیو دروغ په خپل طرف نه په دې خبر راغلی وقالو ویلو کافرانو اساطیر الاولین قصې د اولني امتونو دي اکتتبها چې نبي لیکلې وې دې لره فهیانو د قصې تملا علیه املا کولی شي په دې نبي باندې بکرتن په سبا کې واصیلا او په بیګا کې اکتتبها اشکال اوس دا دی ګوره دا مشرکان داسې ظالمان چې نبی علیه السلام خو امي و هغه لیکل نه شو کولی نو څنګه دی وایي چې اکتتبها نبي لیکلی دی لره هغه لیکلی شو دا کیسې بیا بعض علما د دې نه جواب کوي چې مشرکانو مقصد دا و چې اکتتبها د نبي امر کړی دی په کتابت د دې سره اوس نبی امر په دې سره نو دا واقعات
نبی علیہ السلام سے کتاب نه ویلې. نبی علیہ السلام خط لیکل نشو کولی، آسمانی کتابونه نشو ویلې، هغه امی و. نو دا څنګه دا واقعات چې په دې کې د نوح علیہ السلام د موسی دا مخکینی واقعي دي، لہذا دا څنګه خلکو ته وجه دا ولیکل، دا لیکلی کیږي. او یهودو خو په رسول علیه السلام باندې ایمان نه ده راوړی، ځکه چې سورة برقان خو مکی دی، نو هغې څنګه امداد کوي؟ دا ردي الظلم دی. قلتو یا اکتتبها د کتبین دی، اکتتبها چې جمع کړی دی نبي دی لره، دا قصې دی چې نبي جمع کړي، نو په ده باندې املا کولی شي سبا و بیګا کې، سبا و بیګا کې به څوک وي جمع کړي، دا ردي افتراګات دي. قلت ورته وایه نبي انزله نازل کړی دی قرآن لره الذي هغه ذات چې پیژني سر په اسمانونو په ځمکو کې، بېشک الله تعالی کانه دی غفور عفو کوونکی رحیما مهربان، عفو کوونکی دی الله رحیما مهربان. الله تعالی غفور رحیم ذات. وقالوا ویلو کافرانو ما لهذا الرسول سید رسول الله یاکل طعام چې خوري طعام و يمشي في الاسواق او زی بازارونو کې، لولا انزل الیه ملک ولنشي نازل ولی دی نبی ته ملک فرشتہ، ولنشي نازل ولی دی نبی ته ملک فرشتہ، فیکون نو وی بغه فرشتہ دا هغه سره نذیر ایرونکې. دا د کافرانو اول قدح ذکر شو د کافرانو په ذات الهی کې، په وحدانیت د الله کې چې الله واحد دی. اوس د دې قدح ذکر کیږي په نبی کې، او دغه قدح د دې دغه باطل کیږي، الله یې باطلوي، د رسالت د دې انکار کوي، الله یې ثابتوي رسالت. او یلقا یا ولنشار ته ولی دی نبی ته کنزون خزانه، یا دې وي د دې لپاره جنت باغ چې خوري دینه. وقال الظالمون ویلو ظالمانو ان تتبعونا تاسو تابعداري نه کوئ الا رجلا مگر د سړي مسحورا چې سرګل شوی دی. د نبي پاک کې به دې دا ویل چې دا خو داسې سړی دی چې به ده باندې سیر کړی شوی، تاسو خو د یو داسې چا اتباع کوئ چې به هغه باندې سیر شوی. الله وی انظر اگورا کیف سرنگی ضربو لک الامثال بیان یا غو تعالی مثالنا فضلوا گمراه دی فلا یستطيعون سبیلا، نو طاقت نظر اغو سبیلا دلار. او څنګه مثالونه کله قرآن دی چې اساطیر الاولین دی، کله نبی ته و چې رجل مسحور دی، کله و چې لولا انزل الیه ملک، دا نبی ته مثالونه بیانوي. تبارک الذی مبارک دی هغه ذات ان شاء که چرته خوښی د الله وبګرځي ستا لپاره خیرا من ذلک غوره د دغه باغون د دغه نه، دا دیو چې کوم ویل دی دغه نه غوره جناتن باغونه به چې بهیږي بلاندې د دې نه الانهار ولي ویجعل لک قصورا، او وبګرځي الله تعالی ستا لپاره قصورا ماڼۍ، الله به ستا لپاره قصور او ماڼۍ وګرځي که د الله خوښی. بل کذبو بلکې د خلکو دروغجن کړو بالساعت قیامت، و اعتدنا او تیار کړل منګه لمن د پر د هغه چا کذبا بالساعت چې دروغجن کړل هغه قیامت تیار کړی دی منګه ولا منګه سعیرا اور سیزونکې. بل کذب کلمه را بل راغله، دا د پاره د انتقال د یو کلام نه بل کلام، د یو حکایت نه انتقال له بل کلام. مخکې دی ویلو ما لهذا الرسول سید رسول الله چې خوري طعام، دغه خبره خو دیو کړې وه، اوس د دغه نه اضراب کوي هغه ته چې دغه نه عجیبه ده، دغه خبره خو لا داسې ده چې د نبي متعلق یې دا ویل چې دا خو حرام، خو د دې نه اوس عجیبه خبره ده دیو دا د ناشنا خبره ده چې بل کذبو بالساعت چې دیو دروغجن کړل قیامت. نو د تکذیب د رسول نه وروسته دیو تکذیب د الله کې چې دروغجن کړی دی هغه
بالساعة چې قیامت یې دروغجن کړو دا تکذیب د الله دی. لہذا دیو الان کې چې دیو خو قدرت د الله یې په نفسونو خپلو کې په اقپاقو خپلو کې دیو د رسول خپل قدرت د الله یې او بیا دیو د قیامت نه انکار کوي بل کذبو بلکې دروغجن کړی د هغه قیامت لره. اذا رأتم کلا چې ویني دا جهنم دیو لره من مکان بعید د مکان لرې نه د مکان لرې نه به ویني چې شی به ویني جهنم. سمعوا له واوري هغو د جهنم لره دا کافران به واوري د جهنم لره تغیظا غیظ غصه و زفیرا او شرنګه. دا اور د جهنم چې کافران د لرې نه ویني کافران به د هغې نه تغیظ غیظ غصه اوري د اور دپاره به د اور نه به غصه اوري زفیر شرنګا دا به اوري. و اذا القوا کله چې دا کافران واړتولی شي منها دې اور ته مکانا د مکان ضیقا تنګ نه به ور واړتولی شي مقرنین په دې حال کې چې تړلی شوي به یې په زنځورونو کې دعوا را طلب کوي به هناک دغلته صبورا هلاکت. دا کافران به په داسې تنګ ځای نه څه ور واړتولی شي جهنم کې. و اذا باو کې القوا چې ور واړتولی شي دا کافران د دې اور نه مکان تنګ ته دا مکان تنګ ته ور واړتول. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زما قسم وي په هغه ذات چې نفس زما په لاس دغه کړي چې دیو به په دې اور کې داسې ور نالولی شي په جهنم کې لکه څرنګې چې دا میغ سړی په دیوال کې وهي وردننه کوي نو دا کافران به داسې په جهنم کې ور داخلولی دیو به داسې تنګ ولاړي د یو بل سره. الله ورته وایي لا تعدوا تاسو مه راطلب کوئ الیوم نن ورځې صبورا واحدا هلاکت یو راطلب کوئ صبورا کثیرا هلاکتونه ډېر. قلت ورته وایه نبي ذلک دغه خیر غوره دی ام جنت الخلد یا جنت د همیشئ هغه جنت وعد المتقون چې وعده کړی شوی وعده متقیان سره د متقیانو سره کومه وعده کړی شوی هغه غوره دی که نه د دوی دپاره دا جهنم کانت دا جهنم لهم د هغو دپاره جزاء بدله وه و مصیرا او ځای د ګرځېدلو لهم د دې جنتیانو دپاره په هغه پورې جنتونو کې ما هغه څه دي یشاءون چې خوښ وي د هغو همیشه به دی دا په رب ستا باندې وعدا وعده ده مسؤوله سوال کړی شوی لا یخله چې د دې سوال وکړی شي دا طلب کړی شي. دا مطلب او د دا په کانه د علی ربک په رب ستا وعده ده مسؤوله سوال کړی شوی دا جنت د دې وعده د دې سوال کول پکار دی چې موږ په دعاګانو کې داسې وایو چې ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک د دې سوال داسې موږ کانه علی لپاره د وجوب نه دی چې د په رب باندې وعده ده چې په الله باندې زموږ څه شی واجب دی وجوب په الله تعالی باندې نشته. دا وجوب تفضلی دی چې الله احسان کوي په خپل فضل باندې موږ له یو شی راکوي نه د هغې نه تعبیر په اعلی سره کړی و یو مبارک باندې یا شروم چې الله به راجمع کړي هغو لره د کافرانو لره او هغه چې هغو عبادت کوي من دون الله ما سوا د الله نه هغه به راجمع کړي فیقولون وبوی الله تعالی انتم تاسو خدایانو اضللتم تاسو گمراه کړي بندگان زما هؤلاء دا خلق ام هم یا ضلوا رګه کړي واغو سبیل لار تاسو گمراه کړي لار زما بندگان زما چې داري یا دیو په خپلو خدایانو ته به وایي او په خدایانو د دوی هغه چې دوی عبادت کوي په هغه کې خو بوتان دی الله به بوتان له توفیق د خبرو ورکړي هغه به خبرې وکړي یا د دیو خدایان خو دیو خو عیسی علیه السلام ته خدای وي او عزیر علیه السلام ته خدای وي
هغه به جواب ورکړي. فرشتو ته هم دی خدایان ویل بنات الله دا خدایان دي. قالوا ويا خدایان در خلقو سبحانك پاکی له تعالی نری ما کان ينبغي نری مناسب من لرا ان نتخذ چې موږ ونیسو من دونک ما سوا استانا من اولیاء دوستان ولكن متعتهم لكن تا نه پور کړه واغو تا وا ابا هم پلرون دا وتا تا تر دیا د بورې نسو ذکر چیر کړه واغو ذکر وکانو واغو قوم یو قوم بور هلاک شوه هغه یو قوم بور هلاک شوه قوم. فقد کذبوکم په داخل سره دروغجن کړیو کذبو دروغجن به کې هغه خدایان کوم تاسو له ای کافرانو بما په هغه سامان دي تقولون چې تاسو وایي فما تستطيعون نو تاسو طاقت نه لرئ سربند اړولو د عذاب ولا نصرون د امداد. فقد کذبو دا خدایان به راولګي تاسو تکذیب وکړي په هغه چې تاسو ویل تاسو دا ول د خدایان دي ليقربونا الى الله زلفا او هغه خدایان به راولګي هغه به تاسو تکذیب وکړي چې موږ خدایان دي. ومن يظلم او هغه څوک چې ظلم کوي منکم تاسو نه کافرانو نوذقهم من بعذاب ورکو من به ورسکه وخت عذاب کبیر علوي. ومن يظلم هغه څوک چې ظلم کوي تاسو نه ای مکلفین نو الله وایي چې موږ به هغه لره عذاب ورکو. وما ارسلنا من نو لګلې مخکې من الرسول رسولاننا الا مگر انهم بشغوا لا ياكلون طعام خامخو بخول طعام او تلل په بازارونه کې وجعلنا وګرځول لمن بعض استاسونه ای کافرانو د پاره د بعضو فتنه دا دغه خبره جواب دی. وما ارسلنا دا جواب دی چې مشرکان ویلو ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي بالاسواق دا غي جواب. وجعلنا لا ترى من غير بعض استاسنا لبعض دفر بعض فتنه لهذا بعض کافر د بعض لپاره فتنه. اتصبرون ایتا ګرځولو منګه بعض استاسو اتصبرون ایتا صبر کوي کافرانو په دې کفر او په دې باندې تاسو صبر کوئ. وکانه ربک بصیرا او دې رب ستا بصیر لیدونکې. لہذا الله بصیر ذات دی دې رب ستا بصیر لیدونکې او تاسو کفر کوئ تاسو صبر کوئ په کفر که صبر کوئ نو الله خو په هر څه باندې بصیر دی. لہذا د الله نه ستاسو دا کفر خو د الله نه پټ نه دی نو لہذا ستاسو کوم حالت چې دی هغه د الله جل شانه نه پټ نه او الله ستاسو په هر حالت باندې عالم دی. زبست صدق الله.